و بیا که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلام ولادت وکسو سدینا ورسته کومه میاشت رسی ربیع الاول. د ربیع الاول میاشتې 17 ربیع الاول د رسول الله صلی الله علیه و سلام ولادت ورځ ده. خو هغه ورځ د امام جعفر صادق علیه السلام ولادت ورځ ده. مسلمان د خبرې طرف ته متوجه کړي دي ځکه پیغمبر ولادت ویا آل نبو سیو شمیل وی شپږم مولو سره شامل ده چې ادبو ولادت 17 ربیع الاول نشوي ده. و کبیای پیغمبر شهادت وی 28 سفر المظفر هغه کیا اهل بیت اسمات و طهارت نا آل نا امام حسن مجتبی علیه السلام سره شامل ده. یعنی رسول الله آل نه جدا نه ده. لکه څنګه صلوات کیا اللهم صل علی محمد و آل محمد ایو. د آل ذکر چې چیته پیغمبر ذکر کیږي آلته یا آل ذکر کیږي. که مسلمان د پیغمبر اسلام ولادت ذکر کوي نه اهل بیتونه یو پرد بس شامل د امام صادق ذکر بیا کیږي. که سبا 28 باندې د سفر رسول الله د شهادت ذکر کیږي آل نو سره یو شامل دی امام حسن مجتبی ذکر یا وسره کیږي. که د پیغمبر کومه نامه ده پیغمبر ډیری نامې دي خو هغه نامو کې د پیغمبر څه خپل ذاتی نامه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. کس محمد د اسم مفعول صيغه ده معنی ده چې چو ډیر تعریف وشي چو ډیر صفات وشي یا د محمد یای. دې په مقابله کې د الله نامه ده محمود. محمود یا اسم مفعول صيغه ده معنی ده چې چو تعریف وشي. خو پارک وکې دا ده چې محمود معنا ده چې چو تعریف شي خو محمد معنا ده چې چو ډیر زیات تعریف شي. په کور د سیوا چې محمود نامه د رسول الله وای محمد نامه د الله وای ویل ټولو کې زیات تعریف توصیف تمجید صفات چو ډیر کیږي خدای ډیر کیږي. سوره مخلوقات دی آر یو مخلوق د خدای صفات کوي. خپل قرآن مجید کیا څو سورو ابتدا کې دا آیات سوره سب سوره جمعه کې راغلي ده یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. خدای ته اسمان زمکه کې سوره موجودات دی آر یو موجود د خدای تسبیح د کوي د خدای پاکواله د بینوي د خدای تعریف د کوي. ملائک وکسا خدای څوره ملائکه پیدا وکړي دي چې هغه حساب نشته. ټول کې زیات مخلوق د خدای هغه ملائک دي پرشتي دي. خو پرشتو کار بل څه ده د ملائکو کار څه ده؟ ملائکه صرف د خدای صفات بیانوي بل یو کاری نشته ده. کومې ملائکه رکوع حالات کې دي هغه همیشه رکوع حالات کې دي.
کومې سجود حالات کې دي، سجدې حالات کې دي، هغه همیشه سجدې حالات کې د خدای تعریف د کوي، د خدای صفات کوي. انسان وکسا د خدای بندگی، د خدای عبادت، د خدای تعریف د کوي. ټولو کې زیات تعریف کیږي هغه خدای کیږي. خو محمد معنا دې چې ټولو کې زیات تعریفي چوشي. خدا الله نماده محمود نه پروردگار عالمیایی څه دا چې مو پیدا کړی دي ټول ایمو تعریفونه کوي. دا ټول مو پیدا کړی دي، دا ټول موجودات، دا ټول تعریفونه وکي، دا ټول مخلوقات څه تعریف وکي. هغه نه د محمود جوړیږي، خو څه خدای ایچا تعریف وکي هغه نه د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم. دا ټول شونه چا پیدا کړی دي؟ خدای پیدا کړی دي. دا ټول موجودات تعریفونه وکي، د الله تعریفونه وکي. اگر چې د خدای د تعریف حق ادا کوای نشي، موی الله اکبر اذان کیا یو ارزای کیا یو دغه تکبیر آواز بلند کو. الله اکبر څه معنا ده؟ اکبر افعل تبذیل صيغه ده، ټولونه زیات غوټ. اکبر معنا ټولونه زیات غوټ. الله اکبر یعنی الله ټولونه زیات غوټ. خدای خو جسم نه لري، جسم نه، جسمانیاتو نه، مکان نه، مکانیاتو نه. خدای چه ده؟ سبحان ده، پاک ده. الله اکبر څه معنا ده؟ اصول کفی کې محمد ابن یعقوب کلینی نور الله مرقده شپږم مولانا حدیث ده. د مولا یو صحابي مولا سره تشریف فرما ده. مولا ته پښتنه وکړه چې الله اکبر څه معنا ده؟ هغه صحابي ته یې چې مولا الله اکبر معنا ده هغه ذات څه هغه ټول نه غوټ ده. مولا د ته یې څه کچره دا معنا ده وکړه چې ار یو شي نه غوټ ده، تو خپل خدای محدود کړلو. خو خدای محدود نه ده. هغه صحابي وته چې مولا به الله اکبر معنا څه ده؟ سمو المنځ کې یو الله اکبر، اذان کې یو الله اکبر. کسي مو تاسو چې کوم المنځ کوو دا ټول المنځ کې صرف یو الله اکبر واجب ده. توجه هم ده، صرف یو الله اکبر واجب ده. هغه رکن یاده تکبیرۃ الاحرام سموته یو آغا تکبیر، آغا الله اکبر. څه کله انسان نیت وکړو الله اکبر ویلا ار یو شیطان حرام شوالو. تکبیرۃ الاحرام آغا الله اکبر وش ار یو شی انسان باندې حرام شو. دا الله اکبر څه کله نیت وکړو کوم الله اکبر یو دا واجب ده، رکن یاده. رکن دي ته ویل شي څه کا انسان سا پویر شو یا المنځ باطل ده. مثلا یو سړی روژه ده ته نه پوهېږ شوه چې ما روژه ده چې یې وخوړه روژه یې چې دی صحیح دی درسته دی پوهېږ شوه ته خو لمانځه کې پنځه داسې شیونه دي چې هغه ته رکن یایي که د نه پوهېږ شي یا لمونځ چې دی باطل دی. هغه کې یو الله اکبر دی، دا تکبیرۃ الاحرام دی. که جان بوج کرده نویله بیا خو اسی باطل دی، که د نه پوهېږ شو یا لمونځ باطل دی. دا ټول لمانځه کې یو الله اکبر واجب دی. آغا صحابی پختنه کوي مولا بیا الله اکبر معنا څه ده؟ مولا ته فرمایش کوي الله اکبر معنا دا ده چې دا چوک تکبیر یایي، چوک الله اکبر یایي، هغه دا یایي، هغه مقصد دا ده چې دا کوم صفات کوم تعریف چې زه د خدای کوم ایما دا تعریف ډیر کام ده، ایما خدای دینا ډیر بلند ده، ما کی طاقت نشته چې دا هغه تعریف حق ادا کوم. صلوات و مولا باندې.
د پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلام یو پهلو د پیغمبر ویلی قرآن ویلی دی سوره احزاب آیات 1 مسلمانو لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه ای تاسو د پاره ای زندگی بهترین نمونه څنګه تاسو غواړئ چې بهترین زندگی ته نزدیک کوئ که تاسو غواړئ چې دنیوي مشکلات مو حل شي ای دنیا زندگی میا خاشي آخرت کې کامیابی حاصل شي بهترین نمونه ای تاسو د پاره هغه ذات مصطفی ده تاسو زندگی رسول الله نزدیک کوئ نه رسول الله سیرت وکسوی س آغا سورہ کریم و آغا سورہ مہربان نبی و دورا زیاد مہربان و س حیوانات باندیا پیغمبر دیر زیاد رحم کبر دورا زیاد رحم دل و اخلاق و اغی درجی باندی و تو قرآن دی تا انکا لعلا خلق عظیم دیگه شک نیست تا ای پیغمبر تا دا اخلاقیاتو بهترین درجه باندی فایزی ای مصطفی غندی چو اخلاق نیست اگو اخلاقیاتو که لگ وکسا ای پیغمبر کم صفتونه و پیغمبر کی کم صفتونه موجود و آغا صفتونه آغا خالق سے دا پیغمبر دیخنه و پیغمبر سے جنگونه وکړل پیغمبر تا جنگو تر ووتل آغا کافرین آغا مشرکین هم آغوی به همیلا سا ټولو عربو کې مصطفی پیشان کې صدیق نشتا ده مصطفی پیشان کې امین نشتا ارمیشه دا پر پیغمبر اختیار ولایت درویخ پیغمبر دا دیخنو الپاز دی پیغمبر خندی امین نشتا اماندار نشتا دا حد پوری او ډیرو صفاتو کې معصوم یو صفات دا بیان کړی چې پیغمبر یو صفات داو و تسلیم علی صبیان چې پیغمبر به وړو بچیو ته سلام کول کوم پیغمبر څو پیغمبران دي دا ټولو سردار شفیع المذنبین خاتم النبیین رهبر توحید تاجدار کون و مکان ذات مصطفی سوارو بچه ہوتا سلام کولو دا دا پیغمبر اخلاقیات و دا دا پیغمبر سیرات و وارو بچه او سره څوره مینا کولا څوره محبت کولو دوره مینه وسره کولا دا حدیث ټول مسلمانو لیکلی دی چاهی علمای خسادی یا علمای عمادی اهل تشیع ولادی یا اهل تسنن ولادی اکثر دا اهل تسنن کتابو که دا اهل سنت کتابو که دا حدیث مبارک موجوده کسی دا دویم اولاد شهادت شفایده ایزا پیغمبر امام حسن مشتبه سره ډیر مینه کوي ډیر محبت وسه کوي د پیغمبر یو صحابي دی هغه سترګې غړوي چې بنت هم مینه او محبت یې وسه وکړو پښتنه ته نو کوي یا رسول الله دوره زیات مینه دوره زیات محبت ایمو لاس زمن دی مو ایوز بیسا دوره مینه نه دی کړي خپل زمانو ساسو تو حکم المسیح سره دوره مینه محبت وکړو پیغمبر دا حدیث اندیزی کی ویلا پیغمبر ویلا چې چوک واړو باندې رحم نه کوي هغه مونږ نه دی چوک ای مشرانو قدر نه کوي هغه امامت نه ده یعنی واړو باندې رحم د مشرانو عزت دا سیرت مصطفی صلی الله علیه و آله و سلام ده دا د پیغمبر سیرت ده او شجاعت پیغمبر
کائناتو کې مصطفی غوندې مېړنی چوک نشته دی. پیغمبر غوندې مېړنی تاریخ کې نشته دی. که مو وکسو پیغمبر توره جنگونه کړي دي، یوه جنګ کې پیغمبر سره توره نه وه، څه لاس کې توره نیولې وي نه، باوجود دی څه میدان جنگ کې به مصطفی ولاړ و، ثبات قدم یې کولو، خو پیغمبر سره توره نه وه. امدا خبره شجاعت کپی ده که زه دغو الفاظو کې ویم که ذوالفقار سره میدان جنگ کې ثبات قدم وکړي، هغه ته علی ای بغیر د تورې میدان جنگ کې ثبات قدم وکړي، هغه ته د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یای. خیبر دروازه د اهل سنت عالم ده، مدارج نبوت اردو کې موجوده، مولا عبدالرحمن جامعی لیکلی دی. څه کومه خیبر دروازه د اهل سنت د عالم مدارج نبوت کې لیکي، خیبر کومه دروازه هغه 3000 من وه، وزن 3000 من و، یعنی څه علی قوت ربانیه سو چاته کړله، څه 3000 من دروازه و چاته کی، هغه ته علی ویلی شي. او که بیا فتح مکی کې یا غدیر هم کې اوله څه علی و چات کی، هغه ته د محمد مصطفی ویلی شي. کائناتو کې رسول الله پیشان کې مېړنی چوک نشته دی. دا د نهج البلاغی الفاظ دي، کلمات کې سار کې ده کائناتو مولا یی امیر المؤمنین دی یی مولا دی یی. څه کله میدان جنگ کې څه کله جنگ ډیر زور کې وی، یو بل طرف ته د جنگ زور دوره زیات شولی، څه اور غندې په بلند کېدلو، مولا دی یی څه مو به راتللو مصطفی نه ورسته مو پناه وختله. چوک دی یی امیر المؤمنین د نهج البلاغی کې یی کلمات کې سار کې دی یی. مصطفی غندې شجاع دنیا کې نشته دی. انداز شجاعت ده څه علی ته ملاو ده، انداز شجاعت ده څه امام حسن مجتبی ته ملاو ده، شهید کربلا حسین ته ملاو ده. پیغمبر یو پهلو ډیر بلند ده، انسان کې طاقت نشته چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوصاف بیان کی. که د پیغمبر صفتونه بیان کړي دي، خالق بیان کړي دي. یو کمال ذات مصطفی کې موجوده، خو ټولو کې غټ کمال کائناتو کې کوم دی؟ غټ کمال، هغه نه پورته کمال بل نشته. څومره کمالات دي هغه ټول لاندې دي، ټولو کې بلندترین کمال څه کوم دی؟ هغه شهادت دی. شهادت نه پورته هیڅ نشته دي. کله چې انسان خپل اصلي وي کې نسلي وي نه پورته بل څه شته دي، تسلي وي ختم شول. شهادت درجه لري. پیغمبر د خپل هیڅ وي نیکه باندې پاسه نیکه شته، خو شهادت باندې پاسه نیکه نشته ده. دور عظیمه درجه ده د شهادت. شهید درجه ډیره بلنده ده. ویلی شهید خدای نماده. قرآن کې خدای څه شهید یم، مصطفی ته شهید نماویر کړی دی، علی ته شهید نماویر کړی دی. درجه ډیره بلنده ده. شهادت درجه ډیره بلنده ده. اوس مسلمانو منځ انده خبره چیر شوله، څه پیغمبر نه پورته هیڅ جای نشته. ټولو کې غټ کمال څه کوم دی؟ هغه شهادت دی. آیا مصطفی ته شهادت میلاو شو که نه شو میلاو؟ دغه شیعه و عقیده دی چې معصوم خپله دنیا نه ځي، شهادت ورته میلاویږي. هغه شهادت درجې باندې پیس کیږي. څه کله مو آخري مولا راشي هغه بیا شهید کیږي.
یوه ښځه به زار ویر کوي و څه کله شهید شي ای معصوم جنازه معصوم نه بغیر څوک نشي کوی رجعات کې به ورته حسین رچي ته مهدي جنازه به کوي د آخري مولا جنازه به څوک کوي مولا حسین علیه صلات وسلام خو ټولو کې غوټه درجه هغه د شهادت دی آیا شهادت درجه مصطفی ته میلاو شوه که میلاو نشوله عیسی پیغمبر ته شهادت درجه میلاو شوله معصوم خپله دنیا نه ځي د اهل سنت والجماعت ډېر غوټ علیم دی د شاه ولي ولازوی دی محدث عبدالعزیز دهلوی هغه یو کتاب لیکلی دی سر شهادتین سر د راز ته یایي شهادتین د تسنیه صیغه دی تسنیه یعنی دوه د دوو شهاداتو راز وړوکی غند کتاب دی اردو کې اوس موجود دی هغه لیکي دا کومې جملې څه ما ویله همدا جملې لیکلي دي ابتدا یې همدوی لیکلي دی څو ټولو کې غوټ کمال شهادت دی آیا مصطفی ته شهادت میلاو شو که نه شو میلاو خو شاه عبدالعزیز دهلوی لیکي چې شهادت دوه قسمونه دي یوه نما دی شهادت سری پټ شهادت یو دی شهادت جهری څرګند شهادت یې ته څوره خلک څه دنیا نه ځي یا شهادت درجې نه پیس کېږي دغو دوو شهادتو کې یو شهادت ته نصیبېږي یا به مخفي وي یا به ظاهري وي یا به سری وي یا به جهري وي خو شاه عبدالعزیز یایي څه دغه کمال صرف ذات مصطفی ته حاصل دی څه پیغمبر ته دوه شهادت نصیب شول عام ته شهادت ظاهری عام شهادت مخفی اردوا شهادتونه سری و جهری اردوا شهادتونه مصطفی ته میلاو شوه څنګه میلاو شوه هغه خپل کتاب سر و شهادتین کې لیکي چې پیغمبر ته خدای دوه المسی ورکړي وه یوه نامه وه حسن یوه نامه وه حسین اے حسان کوم شهادت و زار میلاو شو آغا پټ شهادت و اصل کی حسان شهادت یہی سے رسول اللہ شهادت و اے حسین کوم شهادت و آغا جهری شهادت و اے حسین شهادت اصل کی دا مصطفی شهادت و دادا عبدالعزیز لیکی خوکوش کی دا جملہ لیکلی وے صدا حسان قاتل یا رسول اللہ قاتل دے اے حسین قاتل یا دا مصطفی قاتل دے صلوات و محمد علی محمد خو پیغمبر ته شهادت میلاو شو شهادت درجی باندې پای شولو د حسنینو شهادت د رسول الله شهادت دی خو آخري وخت یې انده الفاظ وکړه مختلفو مقاماتو کې پیغمبر ویلی و دا حدیث متواتر دی اگر چې تاسو بار وریدلی دی خو دا داسې حدیث دی چې کوم مسلمان ته یې وایي هغه نه انکار نشي کوی هر یو محدث لیکلی دی یو مسلمان ته نه انکار نشي کوی دا حدیث سکلیم تلاوت بتاوا کہ دا رسول اللہ ویلے کہ نہ دا ویلے اور یہ 100% درست ہے صحاح ستا کیا موجود ہے صحیح بخاری نبرستا کم کتاب ہے صحیح مسلم امام مسلم علیہ کلیہ سے پیغمبر آخری واقعی ویلا انی تارکم بیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی تو اس تدوا شینو پریگا یو قرآن پریگا دوں یو اہل بیت پریگا دوں یو خپل اطاعت پرېږدم مختلف تعبیرات د پیغمبر غلي دي ځنه ځای کې ثقلین نه ویله درنده شیونه
ځنه ځای کې پیغمبر ویله انی تارکم فیکم الامرین نو تاسو کې دوه امرونه پرېږدم کتاب الله د خدای کتاب قرآن و اطرت خپل اطرات و اهل بیت خپل اهل بیت ځنه ځای کې پیغمبر ویله انی تارکم فیکم خلیفتین زه تاسو کې دوه خلیفه پرېږدم دوا جانشین پرېږدم کتاب الله د خدای کتاب و اطرت و اهل بیت خپل اطرات و خپل اهل بیت پرېږدم ځنه ځای کې څه پیغمبر ویله انی تارکم فیکم الحاکمین زه تاسو کې دوه حاکمین پرېږدم کتاب الله و اطرت و اهل بیت یو قرآن یو اهل بیت ځنه ځای کې ویله انی تارکم فیکم الحبلین زه تاسو کې دوه حبلین پرېږدم دوې رسۍ پرېږدم که دا دوې رسۍ تاسې ونیولې ګمراه به نه شوئ یو خدای کتاب یو خپل آل ځنه ځای کې پیغمبر ویله انی تارکم فیکم الوسیلتین زه تاسو کې دوې وسیلې پرېږدم دوی داسې ذریعې پرېږدم ځکه تاسو یې غواړئ څو خدای ته ورسېږئ دغو دوو وسیلو ذریعې سره ورسېږئ کتاب الله یو د خدای کتاب و اطرت یو خپل اطرات پرېږدم مختلف تعبیرات یې وکړه پیغمبر دغه دوه شیونه پرېږدوله څه مسلمانو یې دغو دوو لمنه ونیسئ دوی نه جدا نه شوئ خو قرآن یا حکم کو وجوبا نہیں وکو سورہ توبہ کی ویلا 119 نمبر آیات کی ویلا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ او مومنانو تقوی اختیار کوئی وکونوا مع الصادقین صادقینو ساتون شامل کوئی صادقین چوک دی آئے مباہلہ وقصوئی څه پیغمبر ودی ندو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم تاسې خپل زمان راوړئ زه به خپل زمان راولم تاسې خپلې ښځې راوړئ زه به خپلې ښځې راولم و انفسنا و انفسکم تاسې خپل نفسونه راوړئ زه به خپل نفس راولم هغه نه وروسته به بیا ای خدای برګاه کې خیرې وکړو لعنت الله علی الکاذبین درغجونو باندې به خدای لعنت وکړي پیغمبر چوک بوتلل صادقین بوتلل کاذبین و مقابلے کے آغا آل مصطفیٰ دی او اہل سنت کتابوں کیا در و منصور کیا امام جلال الدین سیوطی لکلی دی اردو کی داغا تفسیر ترجمہ شوئے توسی وقت سوئے آغا یایچا سورہ توبہ 119 نمبر آیات کی صادقین نتسا مراد ہے یایچا صادقین مراد ذات امیر المومین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مسلمان باندې د صادقینو معیات خدای واجب کړی کونو لیکونو کونو پیل امر صیغه ده واجب ده چې تاسو شوي تاسو نه واجب ده چې صادقینو سره ځان شامل کوئ که تاسو صادقینو سره ځان شامل نکو بیا به کېږي تاسو ګمراه شوئ نه پیغمبر ځان ورسته یو قرآن پرېږدولو یو اهل بیت پرېږدول خو خدای حکم وکړو قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا پیغمبر دغو خلکو ته وایه چې زه رسالت و نبوت اجر نه غواړم اجرت تاسې نه طلب نه کوم صرف تاسې نه دوره غواړم چې ما نه ورسته ما خیلخواني سره محبت هغه څنګه محبت مسلمانو وکړو د پیغمبر دریمه څلورمه ورځ وه چې مسلمان راغ د بیبي د کور ګراوې وکړل دا د رسالت اجر و خلافت غصب محسن شهید شو مولا امیر المومنین 50 کال خونه کی کېناستو خود به شکشکیه کې نهج البلاغه کې موجوده ده مولا جمله دی مولا دی صبرت فی العین قضا و فی الخلق شجاع مدور صبر وکو علی دی ای سترګې کې مازغای و خوړ کې ماډ کې
اهل بیت څومره مظلوم شوه. څه پیغمبر شهادت نه وروسته بیبي ډېره زندګي نه وکړه، 75 دن یا 95 دن زندګي بیبي وکړه. هغه کومې ورځې وي؟ سبا پیغمبر شهادت ورځه ده. مو تاسو څه کله میاشت رانوي شي او شهید چې بس خوشحاله میاشت راغله. نه، د ربیع الاول میاشتې اول، دویمه، دریمه، د پنځمه انده ورځې وي. انده ورځې وي چې د بیبي د کور ګرا وشول. امدا ورځې وي چې محسن شهید شو. امدا ورځې وي چې علي مسجد ته حاضر کو. امدا ورځې وي چې سکیپا جوړه شوله. دا ډېرې د خام ورځې دي، دا هغه ورځې دي. ماشه مو خبرې ډېرې زیاتې وکړي، خو دا هغه ورځې لږ غور فکر وکړه. صرف یوه جمله یې ماشاءالله ستا مصیب ورته رسوم. تقریر د طولني کېږي، نور اړدې کې ډېر باز دی، خو دوره ته نتیجات نه واخه. دا دوره سیاه ترین ایام دي. چې کله 11 ورځې د محرم د حسین قدرمنه خور مقتل ته بیبي راغلله. کله مقتل ته راغله بیبي، ورور حسین یې ولیدو، بې ګوره و بې کفنه بیبي ولیدلو. بیبي څه ویله؟ دا خو ټولو ته پاته دی، دې کې هېڅ اختلاف نشته دی. ټولو لیکلي دي، هر سړی ته نه خبر دی چې حسین شهادت کله شوی و؟ جمعې ورځې شوی و. جمعې ورځ وه، دې باندې ټولو اتفاق دی. خو بیبي څه مقتل ته راغله، 11 ورځ وه، هفتې ورځه دی. خو بیبي عجیبه جمله وکړه، چې ویله بادشاه وروره، حسین وروره، ایتا شهادت پیر ورځې شوی دی. پیر ورځې حسین او شهید شوی، د پیر نه یې ویله. اشاره بیبي سکیپې ته وکړه چې حسین وروره ته خو سکیپې کې شهید شوی. هغه امدا ورځې وي. امدا سبا نه بل سبا څه کومې ورځې دي؟ هغه امدا ورځې چې د بیبي د کور ګرا وشولو، د سکیپې ورځې دي. د اهل بیتو حق غاصب شولو. 25 کاله مولا خونې کې کېناستلو. هغه بیبي څه ادم نه واخله ختمه پورې، هغې په شان کې بیبي شته نه. سیدة نساء العالمین دی، معصومه بیبي دی. هغه محافظ شریعت بیبي جنازه شپې ټیم باندې وچاته شوله. 7 کسان یې بیبي جنازې کې وه، 7 کسان. خو مظلومیت د بیبي وکړه. څه نن ورځې پورې بیبي قبر پاته هېچا ته نشته څه چېرته دفن دی. مسلمانو نه هغه قبر ویلې پټ دی، د بیبي مظلومیت دی. جنت البقیع کې دی. جنت البقیع کې مولا ورته کم سے کم روایات و، کم سے کم روایات، کم سے کم 40 قبرونه مولا کوندلي. کوم ځای کې د لټوي 40 ځایه. بیبي چېرته دی؟ ویلې بیبي خپله ویله که نه، مولا ته یې ویله که نه ویله چې یا علي ما قبر دنیا خلکو نه پټ کا، مګر دا څه کله آخري زمانې کې ما المسای راشي اول زهرا قبر شي او ته وښیي دی د بیبي قبر دی. دا یې بیبي مظلومیت دی. بیبي شهادت وشو، شپې دفن شوله. 50 کاله علي خونې کې کېناستلو. هغه نه وروسته ضربات یې وخوړلو کوپې مسجد کې. خو مولا څومره مظلوم و، علي څومره مظلوم و، علیا دومره مظلوم و چې شپې ټیم باندې جنازه نجاب ته لاړه. تقریبا 100 کالو نه زیات د مولا قبر خلکو نه پټ و، ورک وي چاته پاته نه. د علي مظلومیت و. مولا امیر المؤمنین نه وروسته امام مجتبی، امام حسن مجتبی 6 میاشتې